السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو په یاګدود دانې سره خوا کې چې کوم نیر و نیر په غاړه چې کوم دی غیر قانوني چې کومه اډه وه چینچي اډه دا اډې د وجې چې کوم دی پوره علاقې ته دکاندارانو ته ماشومانو ته زنانو ته ډېر غټ تکلیف و د آنا جانا لاره مکمله نه وه. په دغه ټایم کې چې کوم دی اډیشنل اسسټنټ کمشنر سید بشارت حسین صاحب راغلی دی د دې خلاف کاروي په دې سره خبرې کوو چې څومره د ګرفتارۍ نه شي او د دې اډې خلاف به قانوني کاروي نور څه کېږي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پهله خو موږ هم درته ویلکم کوو ته اډې نه ډېر زیات مشکلات وو. بله خبره دا چې دلته کې به زنانه تېرېدې دي به ځان سره ټیپونه لګولي وو ګانې به یې لګولې وې چې مناسب نه وه. څه ویل غواړئ؟ جی په دې کې موږ ته ډېر زیات کمپلینټس چې دی هغه ریسیو شوي دي او هغه په نتیجه کې چې دی نن ما ټریفک پولیس هم موږ سره دی او د علاقې چې کوم ډسټرکټ پولیس چې کوم کنسرن تھانه ده دې کسان هم موږ سره دي. موږ دلته رالو او دا شی بالکل ډسمنټل کو تاسو کتی شي چې اوس پکې اسم نه ښکاري. نو د نه علاوه دلته د دې یو وړوکې غونډې ایلیګل اډه ده هغه موږ چې دی هغه ایلیګل اډه موږ سیل کړه او هغه کې تقریبا 7-8 چینکیانې پکې ګیر دي. نو دې چې څنګه راشي نو د دې خلاف به موږ قانون چې کوم کاروایي ده هغه به هم کوو او دا اوس چې کوم ګرفتاریانې کړي دي د دې خلاف به هم کاروایي کوو. سر دا دومره پیسې راغونډېږي دا کوم خوا ځي؟ داسې لکه د خلکو د دې خلکو دا خبره وینا ده چې یاره دا ډپارټمنټ چې کوم دی چې چا دې له اجازت ورکړی وي د دې پیسې هغې له هم ځي دې کې صداقت شته؟ ګورې چې اجازت خو نشته دا خو ایلیګل اډه ده دا خو روډ دی د روډ اجازت به څوک ورکړي د روډ هېڅ اجازت نشته دی او البته اگر دې سره چې چېرته انکلوز پریمیزز وي او دې هغه شی چې دی سیکټري آر ټي اے سره رجسټر کړي نو هغه چې دی بیا یو جواز جوړ دی شي چې دا یو رجسټر ځای دی ټیک شو دي او سی ایم جی لم ډي ټیکس ورکوي د نه علاوه چې دی کنسرن چې کوم ډپارټمنټ دی ټرانسپورټ ډپارټمنټ هغه نه دا اپروډ دی او هغوی د ایس او پیز لاندې چې دا اډه رن کېږي نو بیا ټیک ده ادروایز چې دی دا شی به مونږ بالکل ختموو به. دا خو جي د یاقوت نه سټارټ شوی دی او دا تقریبا رنګ روډ پورې تللی چې په دې ټول روډ باندې دي ډېر غلط ډرایوینګ هم کوي. ما د ټیپ حوالې سره یو خبر وکړه چې سراسر ګناه هم ده او ناروا هم ده. ټیپونه خو د هسې هم ویستل غواړي چې دا ریګولر هم شي که نه چې ټیک هم شي نو بیا هم لکه د چې کوم داسې پیسنجر ټرانسپورټ دی هغه کې دا ټیپ ویپ لګول دا هسې هم جرم دی نو هغه خو به هسې هم وباسو. د نه علاوه چې کوم دی دا د دې چې کوم دا روټ دی دا چې دې سیکټري آر ټي اے سره ځان رجسټر کړي اډه رجسټر شي روډ رجسټر شي نو بیا دې چلی بیا به موږ صرف ډرایوینګ لایسنس به ګورو یا د دې چې کوم دلته موومنټ دی هغه سره به موږ دلته داسې پلاټ شته چې دلته کې دې اډې اجازت ورکړي چې بالکل دا چې اوس کوم پلاټ ما سیل کو نو په دې کې دې ځان له اجازت اخیستی شي او دا کار چې دی په ټیک بالکل ټیک طریقې سره هم کېدی شي او دې اوس دا بالکل دا روډ نیولې دی نهر غاړه ده نه پې ماشوم تللی شي نه پې فیمیل تللی شي ایون چې غټ سړی هم چې دلته نه تېرېږي هغه ته ډېر زیات تکلیف دی. دا کاروي به تر کله پورې جاري؟ دا خو دې باندې تقریبا زما ذهن مطابق 100 درجن نه زیات کاروی نه وشو خو هغې نه باوجود بیا هم دا اډه ختمه نه شوله. ګورې جي زما سره خو تاسو ته ما وویل چې زه ټرافیک مجسټریټ پېښور یم او چې ما ته څنګه داسې کمپلینټس میلاویږي نو زه فوراً په دې باندې ریسپانډ کوم. زمونږ ډپټي کمشنر صاحب چې دی خاص هدایات دي په دې سلسله کې چې داسې چې کوم نیوسنس پبلک نیوسنس خلک جوړوي د هغوی خلاف چې دی فوري او صحیح ټیک ټاک قانون مطابق کاروایي کول پکار دی نو هغه مونږ کوو او دا چې که ډیلی نه نو کم از کم ویکلی خو به خامخا دا خو سر یو وه لاندې کوواټی بیا داسې سرکی بیا سلمان بیکري بیا هغې نه رمداس چوک بیا ورسره چې کوم دی چونګی چوک کوهاټ روډ داسې مختلف ښار کې مختلفو ځایونو کې غیر قانوني اډې جوړې شوي دي د دې تیز رفتار او چینچیانو دي. ګورې جي دا خو د ټرانسپورټ ډپارټمنټ ذمواري ده چې هغه چې دی مونږ هم انګیج کړي او مونږ سره چې دی ټرافیک پولیس هم انګیج کړي او چې کوم ایلیګل اډز دي دا د دې خلاف فوري کاروایي پکار ده. او بهرحال زمونږ ټرافیک پولیس په ډیلی بیسس باندې چا کم تاسو نمونه واغشتل کوټې شو رامداس شو آسیا شو ټیک شو د ټولو ځایونو کې زمونږ ټرافیک پولیس چې دی هغه موجود دی او خپل چې کوم هلې ځلې دي هغوی ډیلی بیسس باندې کوي. ګرانو کتونکو تاسو د ایس صاحب خبرې واورېدې دا اپریشن یوازې دې حده پورې نه دی دا به انشاءالله د پېښور ښار چې څومره ځای کې غیر قانوني اډې دي ټولې به ختمیږي او که کوم سړی این او سی اخلي بالکل د هغه لاړ شي این او سی دې والي خو این او سی سره چې کوم دی د پلاټ ضرورت دا پکې لازمي دی چې پلاټ وي نو پلاټ کې به چې کوم دی دا څومره رکشې وي یا تیز رفتار وي هغه به ځي پلاټ کې به ودرېږي خو یو به په لاین راځي خو کوشش دا خپله مو کوي چې عوامو له تکلیف مه ورکوي ځکه چې نن سبا هر ځای کې رشم سیوا دی
دکاندارانو دکاندارۍ هم کمې شوي دي او تاسو راځي بیا د هغې د دکاندار مخې له ودرېږئ نو دا هم مناسب نه وه. دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا تېرېږو. موږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان.